الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. مخکې آیت کې الله فرمایل چې بني اسرائیلو لګېده او د خپل پیغمبر نه دا غوښتنه وکړه چې زموږ دپاره یو بادشاه مقرر کړي چې د هغه په مشرۍ کې مونږ جهاد وکړو. نو پیغمبر شمویل علیہ السلام ورته وفرمایل که الله تعالی در باندې جهاد فرض کو نو اسنا تاسو ته بیا مخ واړوئ. نو هغې ورته ډېر په دغه باندې ووایي چې مونږ به ترې څنګه مخ اړوو چې زمونږ نه کورونه اخیستي دي، زمونږ نه اولاد بیده شوی دی. خو الله وفرمایل چې کله جهاد پې فرض کړی شو نو بیا اکثرو ته شا کړه، اکثرو ته بیا څنګ کو. اوس شمویل علیہ السلام ورته دا خبره کوي چې الله تعالی په تاسو باندې جناب طالوت چې دی په تاسو باندې بادشاه او مشر مقرر کړ. او دا یو غریب سړی و. نو دی وی چې د سره خو مال نشته. نو پیغمبر ورته په جواب کې ووایي چې الله تعالی ورلکه مال نه دی ورکړی خو علم او طاقت یې ورله څه کړی دی ورکړی دی. او بله دی وی چې دره بادشاهۍ نښه به سي. نو الله تعالی وفرمایي چې دره بادشاهۍ نښه به دا وي چې هغه صندوق چې هغه ستاسو نه امالکه قوم وړی و هغه صندوق به واپس کیږي او هغه به د سره وي، فرشتې به یې دله راوړي. او په هغه صندوق کې په هغه صندوق کې د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام تبرکات پراتو. او دی به چې کلم جهاد کولو نو دغه تبرکات او دغه څیزونه به ورسره ښه دغه صندوق به ورسره نو دا ټوله خبره الله تعالی په دې ایتونو کې بیانوي. وقال لهم نبیهم او فرمایل دوی ته نبیهم پیغمبر د دوی ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا بېشکه الله مقرر کړی دی ستاسو دپاره جناب طالوت بادشاه. قالوا أنا يكون له الملك علينا
هغوی وویل څنګه کیدی شي د ده لپاره بادشاهي علینا په مونږ باندې ونحن احق بالملک منه او مونږ زیات حقدار یو د ده نه د بادشاهۍ مونږ زیات حقدار یو د ده نه څه د بادشاهۍ ولم یؤت سعة من المال او نه دی ورکړی شوی ده ته فراخي د مال دا خو غریب سړی دی نو دی څنګه مشر کیدی شي دی څنګه بادشاه کیدی شي لکه ذهن یې دا و چې بادشاهي نه هغه به سي او مالدار وي اگر که هغه مالدار چې هغه بیا بالکل داسې جاهل وي چې هغه خبره کوي نو سړی وایي چې په دې مخ باندې مې پړک ورکړی ولم یؤت سعة من المال او نه دی ورکړی شوی ده ته فراخي د مال قال ان الله اصطفاه علیکم او فرمایل ورته پیغمبر بېشکه الله تعالی غوره کړی دی دی په تاسو باندې الله ورله فضیلت ورکړی دی په تاسو باندې او دوه خاصیتونه الله ورکړي دوه صفتونه وزاده بسطة فی العلم والجسم او زیاته ورکړی دا د فراخي په علم کې او په جسم کې الله ورله علم او پوهه ورکړی دا او بل دار چې الله ورله بدني قوت او طاقت څه کړی دی ورکړی نو ټول صفات چې دی هغه په یو انسان کې نشي جمع کېدی مال یې نشته خو الله ورله په دوو صفاتو کې څه ورکړی دی فضیلت او فراخي ورکړی ده او علم او پوهه داسې فضیلت دی چې یوسف علیه السلام دا نه وایي چې انی حسین جمیل زه چې زه ډېر ښکلی یم نه وایي انی حفیظ علیم زه امانتدار یم او زه پوه یم زه امانتدار یم او زه څه یم پوه یم الله تعالی چې انسان له فضیلت ورکړی دی په څه باندې الله فرمایي وعلم آدم الاسماء کلها انسان ته چې فضیلت ملو شوی دی هغه په طاقت باندې نه هغه په علم او په پوهه باندې والله یؤتی ملکه من یشاء اول الله ورکوي خپل بادشاهي چاته چې وغواړي بادشاهي ورکول حکومت ورکول طاقت ورکول مشري ورکول دا د الله په خوښه باندې دا په څه باندې د دې وجه حدیث مبارک کې راځي مشري و په خپله نه غواړئ مشري و په خپله نه غواړئ دا نظام ولې تباهي هر یو سړی وایي ما مشر که هر یو سړی وایي ما څه که مشر که نه مشري به وایي په خپله نه غواړئ او چې کله درته حواله شي او ته په خپله نه غواړې نو الله به در سره امداد کوي او چې نه تا ته ستا په خوښه باندې تا ته میلو شي چې نه بس زه په دې باندې پوهېږم نو الله تعالی بیا تا سره امداد نه کوي الله فرمایي چې ته پوهېږې ته پوه شه او بیا دې کار پوه شه والله واسع علیم او الله فراخ خاوند دی علیم او په هر څه باندې پوهه دی خوزیدن تپوسو کو چې نخه به سي د در بادشاہ وقال لهم نبيهم او فرمایل دیتا پیغمبر دوی ان آیت ملکه بیشکان خادا غد حکومت ان یاتیکم التابوت چرا بشی تاسو لرا یو صندوق فیه سکینة من ربکم چی پاغی کی تسلی دا من ربکم ستاسو درب دا طرفنا وبقیت مما ترک آل موسیٰ و آل حارون او باقی پاتی سیدون دی مما ترک آل موسیٰ پاغی کی چی پریخی دی موسیٰ علیہ السلام و آل حارون
او د هارون علیہ السلام اولاد چې پای کې د موسی علیہ السلام او د هارون علیہ السلام تبرکات پراته دي د هغې امسا دارنګې د هارون علیہ السلام امامه او پټکې مبارک دا ټول پکې تحمله الملائکه رو بڑی دا فرشتے هغه فرشتو وروړو او د جناب طالوت د کور په دروازه کې کېښودو دی چې ولیدې بالکل ان فی ذلک لآیة لکم ان کنتم مؤمنین بېشکه په دې کې نښه ده ستاسو دپاره ان کنتم مؤمنین که چېرې تاسو ایمان راوړونکي که چېرې تاسو ایمان راوړئ او باور کوئ